عزیزانو تیر جمعه موږ د اولاد د حقوق باره کې خبره چالو کړې وه چې پیدا شي د هغې متعلق اذان شو که تحنیک شو که سرګنجې کول شو که نامه شوه که عقیقه شوه که ختنه شوه دا ټول هم بیان کړي. دی جمعه کې به انشاءالله د اولادو د تربیت باره کې خبره کوو چې د اولادو تربیت څنګه کول پکار. الله په قرآن کې فرمایي والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. نیک خلق هغه دي چې هغه دا سوال کوي چې هب لنا یا الله مونږ ته راکړي بیبیانې او بچي قرة اعین د سترګو یخوالي دپاره. داسې بچی رانه کړي چې زمونږ پې سترګې یخې نه شي بد عمله یي. داسې بچی راکړي داسې بیبي راکړي چې زما پې سترګې یخي. دا دعا به کوي نیک عمل خلک. دا د نیکو خلکو صفات دي چې صرف بدا نه وي چې الله ما ته بچي راکړي. ابا دا دعا کوي چې داسې بچي راکړي داسې بیبي راکړي چې زما د سترګو یخوالی وګرځي. وجعلنا للمتقین اماما او موږ وګرځې د پرهیزګارو خلکو امام او پیشوا وګرځې. داسې دعا به کوي. بل ذکر راځي الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. اے مومنانو تاسو خپل ځان او خپل بچي د اور نه وساتئ. هغه اور چې د هغې خشاک دا انسانان دي او کاڼي دي. داسې فرشتې به وي داسې سختې به وي چې هغوی به د الله د خبرې بالکل نافرماني نه کوي چې الله ورته وایي ډوبې که ډوب کوي. حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنه دې آیات لاندې لیکي وی خپل بچو ته د قرآن تعلیم ورکوي. خپل بچو ته دینی تعلیم ورکوي. علا به د اور نه بچ کیږي ستا بچي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی. تاسو کې هر سړی نگهبان دی او تاسو کې به د هر سړي نه د خپل د ماتحتو پوښتنه کیږي. پلار نه به د بچي پوښتنه کیږي. بادشاه نه به د خپل د رعایو پوښتنه کیږي. دا ټول تپوسونه به کیږي. ځکه خو راځي وي د قیامت په ورځ به والدین نو دا تپوسونه هم کیږي چې ماذا علمته و ماذا ادبته. تا بچي ته علم څه ورکړی ادب دې څه ورکړی دا تپوس به تا نه کیږي. ماذا علمته کم تعلیم دې ورکړی دی و ماذا ادبته څه ادب دې ورته ښودلی دی. بل ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای اذا انقطع کله یو سړی مړ شي اذا مات الانسان انقطع الا ثلاث. کله چې سړی مړ شي د هغې ټول عملونه کټ شي. 3 عملونه جاري وي. یو من صدقة جاریة صدقه جاریه ثواب به هغه ته رسیږي. او دویم من ولد صالح يدعو له نیکمنه اولاد چې هغه له دعاګانې کوي د دې ثواب به ور رواني. او دریم من علم ينتفع به داسې علم چې خلکو ته فایده رسیږي. مدرسه یې جوړه کړې وي کتابونه یې لیکلي وي او وروستو ته خلک فایده اخلي. دا ثواب به هم دې سړي ته قبر ته رسي. خپل اولاد ته دا تربیت ورکړو چې موږ ته دعا کوي چې مړه شو. زموږ اولاد خو زموږ په زندګۍ کې موږ ته دعا نه کوي په مرګ کې به څه وکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي مروا اولادکم بالصلاة. د مانځه حکم خپل اولادو ته وکړئ وهم ابناء 7 سنین چې کله د 7 کالو وي. واضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین. د 10 کالو چې شي کوتک پې واچوه چې مونځ کوه. وفرقوا علیهم فی المضاجع او په بسترو کې د 10 کالو شي جداوالی راوله. جینۍ د هلک سره مه اچوه. که دا خور او ورور دی خو بیا یې مه اچو. شریعت دا خبره ګورې چې خپل بچو ته په مانځه باندې وهنه راغلې په 10 کالو کې نو مو ته وګورو مو ته بچي چېرته اړولي دي.
کم سړی به داسې چې په 10 کالو عمر کې بچي ته ډب ورکړي چې ته مونځ ولې نه کوې والله کې خو چاپ کړي دا ولې دا چې زمونږ معاشره کې بچي بدعمله دي دا ولې بدعمله دي ګوره چې تربیت یې ټیک نه دی شوی چې تربیت یې ټیک وشي بیا هر څه ټیک کېږي پیغمبرانو به د خپل د بچو د مال سوچ نه کوو ګره یاد ساتئ د بچو 2 حق دي یو جسمانی حق دی یو روحاني حق دی جسمانی حق دی ته وایي د خوراک د جامه د بلډینګ د ګاډۍ او یو روحاني حق دی چې دته د دین تعلیم ورکړي مو تا سره د جسمانی حق ډیر زیات سوچ چې بوډا کېږو جاړو چې زما د بچو بس کېږي زما د بچو خپل کور نشته د سر پټولو ځای نشته ګاډۍ نشته د دې سوچ مو تا کوو کله مو تا په مړي ټایم کې کله مو تا د بیمارۍ ټایم کې دا سوچ کړه چې زما بچی دیندار نه دی دا به مونځ نه کوي دا به قرآن نه وایي د دې بس کې یعقوب علیه السلام چې کله وفات کېده خپل بچی را جمع کړه دا ورته نه وایي چې بچیا دا ځای مې درته اخیستی دا کنټرول کوي د سر سور یې درته پټ کړی نو به د خپل د عزت خیال ساتي دا خبرې نه کوي ما تعبدون من بعدی زما بچو زما نه پس به د چا عبادت کوئ یعقوب علیه السلام خپل بچو ته وایي زما نه پس به د چا عبادت کوئ دا اولاد تربیت ته ګوره ورته څه وایي قالوا نعبد الهك واله آبائك ابراهيم واسماعيل واسحاق اله واحد وای ای پلار ته خفه کېږه موږ به ستا نه پس ستا د خدای او ستا د پلار د خدای او ستا د نیکه د خدای د هغې عبادت به کوو د الله پاک عبادت به موږ ستا نه پس دا د مرګ په وخت کې د بچو نه دا غوښتنه کړې ده الله دې موږ معاف کړي موږ د بچو تربیت ټیک نه کوو بیا ځکه جاړو چې د بچي تربیت ټیک وشي بچی په دیني لاره باندې لاړ شي هغه په خدای یقین وکړه بدعملي بیا وکړي د مور او پلار اطاعت به هغې کې به غټه جذبه پرته وي ابه ځان دباوی مور او پلار حق به اوچتوي ابه معاشره کې داسې سړی ګرځېږي چې عملي قدم به اوچتوي هغه چې کله تربیت ټیک شي عمر رضی الله تعالی عنه زمانه یو پلار راغو د خپل د زوی شکایت وی زما دا زوی زما خبره نه مني زما بیزتی کوي عمر صاحب سره به یو کونټۍ پرته وه هغه کونټۍ ورپسې راواغسته چې هلکه دا ستا پلار دی بدبخته کله چې تا نه پلار راضي شوی نه تا نه خدای نه راضي کېږي د جنت په دروازو کې منځنۍ دروازه دا د پلار ده هغه هلک څه عجیبه سوال کې دې تلفت کېد هغه هلک وایي ای امیر المؤمنین وایي آیا زما په دې مور او پلار باندې څه حق شته په دې پلار باندې او که نه شته خیال دی ورته وایي زما د بچو څه حق هم شته او که نه شته امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه فرمایي چې او ستا په پلار باندې حق دی وایي ښه څه شی دی عمر صاحب اول نمبر وایي چې پلار ته پکار دی چې د بچي دپاره نیکه ښځه پیدا کړي پلار ته پکار دی چې بچي دپاره نیکه ښځه پیدا کړي د خپل د قبیلې ښځه پیدا کړي نیکه ښځه پیدا کړي مو ته اوس وګورو که نه مو ته چې واده کوو څنګه یې کوو مو ته چې واده کوو یا بیا مخوکې له ګورو چې مخوکې څنګه ده مو ته چې واده کوو جهیز به څومره راوړي یهودیانو به چې کوم دی څه ته کتل نبي علیه السلام فرمایي تنکح المرأة لأربع لمالها یهودیان چې کله واده کوي مال ته ګوري عیسیان چې کله واده کوي لجمالها ښایست ته ګوري کافران چې کله واده کوي حسب نسب ته ګوري او مسلمانان چې کله واده کوي نبی علیه السلام په دې حدیث کې وایي ولدینها فاظفر بذات الدین دا دین واره لاره ده ونیسه دا ښایسته لاره ده مو ته چې واده کوو څنګه یې کوو آیا په دې اسلامي طریقې باندې کوو مو ته بچي دپاره څنګه مور راوړو خالي ښایست ته ګورو خالي چې کوم دی د شاته ګورو مال ته ګورو حسب ته ګورو نو چې کله ته مور ټیک راوړې نو بیا به چې کوم دلته اولاد ټیکي که نه دا به هم درته را روان شو به ویم چې د بچو تربیت کې د مور څه کردار دی په دې باندې ځان له بحث وکړي اول د بچي حق دا دی چې ته به ورته مور ښه ګورې وایي ښه دویم حق مې څه شی دی ای امیر المؤمنین وایي دویم حق دی دا دی یحسن اسمه ښایسته نامه به در باندې ږدي دا ستا دویم حق دی ښه وایي ای امیر المؤمنین دریم حق مې څه شی دی وایي دریم حق دی دا دی یعلمه القرآن
بچی له به قرآن ښې وایي ای امیر المؤمنین اول حق ته مې ګوره مور یې راته حبشۍ کړې د حبشي سره واده کړې حبشۍ ښځې سره دویم حق نوم یې راباندې جوړ ایښی دی د ګندګۍ چینجي ته ویلی کېږي دا زما نوم دی او دریم زه د قرآن مخې ته م نیم کېنولی چې قرآن وایي څه ته 10 منټو ته به یې رالیږلم بیا به یې بوتلم 5 منټو ته به یې رالیږلم کله به یې ویل چې مه وایه سبق قرآن چا ویلی دی اصل تعلیم خو هغه دی چې په کالج کې درته وایي دا د څه شي تعلیم دی اصل تعلیم خو هغه دی چې کالجونو کې کېږي یونیورسټو کې کېږي دا تعلیم خو نه دی وایي ښه پلار ته وایي پاڅېږه اول د دې بچو حق ته پوره کړه بیا د خپل حق ته غواړه ظالمه اول خو تا نه د تربیت کړی ته خو د حق پوره کړی دی نن به تا په دوی باندې مزې کولې تا به د دوی نه خپل حق غوښتلی عزیزانو دیني تعلیم ورکو بچوله دا د دې حق دی تربیت یې وکړو تعلیم بیل شی دی تربیت بیل شی دی ځکه خو به په قیامت کې تپوس کوي ماذا علمته الله به تپوس کوي چې تا دله څه تعلیم ورکړی د قرآن تعلیم دو ماذا ادبته ادب دې څه کړی دی دته د ادب ښودلی دی او که نه دی ښودلی زما او ستا په معاشره کې چې دا جنکۍ تښتي او دا بې حیایي چالو ده ولې چالو دی اول وجه یو عالم ښیي په خپل کتاب کې 3 وجې لیکي اوله وجه هغه ښیي چې دا زموږ لوڼې تښتي را تښتي د دې اوله وجه د دیني معلوماتو نه د دیني احکاماتو نه تا دا لرې ساتلی تا ول دینی معلومات نه دي ورکړي تا خبر کړی د زندګۍ باندې نه دی نو د دې د وجې نه دا یا باګه کوي او دویم نمبر مخلوط تعلیم خپل لوڼه ځوان جنکۍ او په دې سکولونو کې ځوان هلکانو سره ناستي ځوان جنکۍ او په دې دا ټیوشن سینټرو کې د ځوان هلکانو سره ناستي ولې دا دلته سبحانک لا علم لنا سبحان الله وایي څه دا څه درود شریف وایي څه چې دا د یو هلک سره دې خوا ټیبل دی نه دی دې خوا دا څه وایي دا الله یادوي نو مخلوط تعلیم دا دویمه وجه ده چې مخلوط تعلیم سره د جنکو دا حالت دی چې هغه د موبایل نه بغیر نشي ګرځېدی او هغه چې کوم دی د یار نه بغیر او د دې نه بغیر نشي ګرځېدی او دریم نمبر وجه ودونه ګرانېدل دا یو عالم لیکلي دا 3 وجې وایي د دې جنۍ چې سوچو کې زما پلار سره پیسې نشته زما پلار به ما څنګه ودی څنګه به زما سامان جهیز غواړي مخکې 10 لکه 15 لکه 20 لکه 30 لکه روپو جهیز غواړي نو چې چا سره وس وي د هغې جنکۍ خو بیا وایي چې یاره بس موږ سره وس شته او چا سره چې وس نه وي بیا دا کیسې نو دا یاد ساتئ زموږ دا معاشره چې الټه ده د بچو د دې دا 3 وجې یو عالم خپل په کتاب کې لیکي خپل د بچو تربیت ښایسته طریقې سره وکړو یو جسماني د هغې حق وي یو روحاني حق وي جسماني الله جسم د خاورې نه پیدا کړی دی او د دې ضروریات هم د خاوري دي که ته بې خوراک کې که څه کې دا ټول د خاورې نه پیدا کېږي یو روحاني روح ده په انسان کې 2 شیزونه دي روحاني حق په تا باندې دا دی چې کوم روحاني علم دی د قرآن علم د احادیث علم هغه ورله ورکړي که جسم له د خوراک ورکو روح پاتې شو هغه وږی دا به د خپل کار کوي که روح له د ورکه جسم پاتې دی دواړه به کوي او دا یاد ساتئ د آخرت خرابېدلو کې مین کردار دا د روحاني حق نه ادا کول دي روحاني حق به ورته ادا کړي ستا آخرت به هم بچ وي او ستا د بچي آخرت به هم بچ وي ته به هم کامیاب وي ستا بچی به هم کامیاب وي او که دا روحاني حق دی په روحاني علم سره ورنکه نو ته به هم جاړې زوی به دې هم جاړي ته به چې کوم دی بوډا شي زوی به دې خیال نه ساتي زوی به درله چې کوم دی نه کښېني زوی به ستا چې کوم دی ادب نه کوي او ستا د یو شي خیال به هم نو علماو څه نکتې لیکلي یو نکته دا ده چې ته به بچي ته د الله محبت په زړه کې ورچې ماشوم دی که نه د الله محبت به واچې بچي الله دا پیدا کړي دي الله دا شی پیدا کړی واقع به ورته بیان کړي چې بچیه ګوره دا واقع ده الله پاک دومره رحیم او کریم ذات دی نو د الله محبت به ته بچي په زړه کې اچې دا د تربیت دی اول حق د تربیت دا دی دویم د الله خوف دی په زړه کې اچې موږ یې د پیشو نه یېره وله پیشو ده هله مږه ده هله پلان کې نه د الله یره د هغې په زړه کې واچه پوهېږه چې ماشوم د 7 کالو دی 8 کالو دی
د الله یره د هغې په زړه کې واچوه. اله به ستا بچی چې کوم دی صحیح ادب به یې کېږي، صحیح په لاره به روان وي. دریم نمبر چې ته د هغې په زړه کې، د ماشوم په زړه کې د نبي علیه صلات وسلام محبت واچوي، د هغې تعلیمات ورته ووایې چې دا نبي علیه السلام دومره عزتمن، کریم، شفیق پیغمبر. او څلورم نمبر د قرآن تعلیم ورته ورکړه. او پنځم نمبر په بچو باندې حلال مال خوره، حرام ونه ساته. د قرآن تعلیم پې وکړه. دا موته د فضیل اعمال ویو که نه، ذکریا صاحب لیکلی دی. دا وی زما نیا چې کله زما مورې په ګېډه کې وه یحیا، وی زما نیا به 40 سپارې د قرآن تلاوت کول. نو چې کله زما پلار یحیا صاحب پیدا شو، وی چې په خبرو شو نیم قرآن ورته یاد. ته به نه منې اوس نیم قرآن چې کله په خبرو راغلو هغه یاد. نو ما تا چې اوس کور کې زه ناست یم قرآن تلاوت کوم، بچې تاله ګوري اوس چې ته قرآن نه رالې او تا د برکت دپاره ایښی دی، نو هغه زوی به څه قرآن نه وایي؟ حلال مال پې خوره. او بل بچی باندې رښتیا ویلو تلقین کوه. بچی رښتیا وایه، په رښتیا کې نجات دی. ته عمر صاحب په زمانه کې یو عیسائی و، عمر صاحب رووني و، بادشاه و، ورته وایي او ډېر ظلمونه په مسلمانانو باندې کړي وو. مسلمانان هم ورته غوسه و، د پانسۍ اډرې ورته وکړو چې سړي نه سر کټ کړي، بس خبره ختمه. اوس جلاد ته حکم وشو، جلاد ولاړ دی د پاسه. دې سړي چې وکتل په رپېدو شو چې عمر صاحب حکم دی، خبره لاړه. وایي تاسو خو مسلمانان په زړه کې ډېر رحم دی، ما ته لږ شانتي اوبه راکوئ. اوبه یې چې راواغسته دی عیسايي بادشاه، اوبه یې څښل. وایي دومره په یره کې یم چې هسې نه زه اوبه څښم او دا جلاد رانه سر کټ کړي، ولې تا حکم کړی؟ عمر صاحب ورته د خولې نه ووتل چې کومه پورې د اوبه نه یې څښلي تا ته به جلاد څه نه وایي. د اوبه راواغست لړېږه. وایي چې کومه پورې د اوبه نه یې څښلي تا ته به دا جلاد څه نه وایي. ته خو د خبرې نه فایده واغسته، اوبه یې راواغسته. وایي تا دا خبره وکړه زه اوبه نه څښمه، زه بد شوم. اوس ګوره امیر المؤمنین خو داسې هم کولی شو چې سر دې کټ کړي دا زناور نه، خو هلته خو مسلمان رښتیا وایي. بچو ته خو د رښتونو تلقین مه کوي. عمر صاحب ورته ویل وایي او دا خبره صحیح ده چې مسلمان رښتیا وایي. اوس ټول صحابه ولاړ دي، پریشانه دي چې دا به اوس څه کېږي، ده خو اوبه لړه کړه. عمر صاحب ویل ته مه آزاد کړي. چې دوی ویل ته مه آزاد کړي، هغې ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله. ولې هغې دا ویل چې ما ته پته ولګېده چې مسلمان سړی رښتیا وایي. بچو له دا تعلیم ورکوي، هله به بچی سبا تا سره صحیح رویه کوي. یو بل ذکر راځي، مفتی لطف الله پالنپوري رحمت الله علیه، دا یو لوی عالم تیر شوی دی. وایي دا بچو سره او ښځه او بچي انګین د ټولو سره روان. یو ځای کې غله راووته او غلو ورته وویل چې ودرېږئ څه در سره یې ټول راوباسي، د ښځو زیورات هم ګینې بېعزتي به هم کوو. مفتی لطف الله پالنپوري رحمت الله علیه ښځو ته وویل ټولو ته، وایي راوباسئ سونه. هغه ته یې وویل زما تا سره واده ده چې زه به تاله ټول سونه درکوم، دلته ودرېږئ سړي. ټوله سونه یې راواغسته او دې غلو ته یې ورکړه. ګاډی هغه سورلۍ روانه شوه، هغه ټایم کې چې کومه سورلۍ وه هغه روانه شوه. د یو ښځې خیال شو یو ماشوم په لاس کې ګوتمه وه، وړکوټه شان د ګوتمه وه سرو. هغه ښځې مفتی لطف الله پالنپوري رحمت الله علیه ته عرض وکړو چې ای سړیه دې ماشومې سره ګوتمه پاتې ده، وایي ښه ودروئ دا سورلۍ. هغلو ته یې اواز وکړو، هغه حیران شو چې صیبه دا خو موږ پسې لکه چې اټیک پسې راغله. هغوی ویل چې زموږ ډېرو دا یو کس دی کټر پر یو په دا راني شو دلته یې لګو. هغه ورته صیبه خفه نه شئ، ما تاسو ته ویلو تاسو ټول زیورات درکوم، خو خبره داسې وشوه چې زما د ماشومې په لاس کې چې کوم دی دا شی پاتې شوی دی او دا چې کوم دی تاسو واخلئ. هغه خلکو ټوله څونه ورکړه او توبه یې تایب شو چې زموږ به بلکل توبه یې موږ به بیا د غلا نه کوو. ولې چې دې بزرګ ویل ما هغوی ته ویل زه به تاسو ټول زیورات درکوم او که دا تې اوس پټ کړمه نو زما هغه خوله غلطه لاړه، دروغ مې ویلې. نو بچو له دا تعلیم ورکوئ. بل بچو له تعلیم چې ورکوئ د مونځ تلقین ورته کوئ. په مونځ یې وښئ، مونځ کې به تاسو سره ورته موږ اساني نه کوو. زه خفه کېږم قسم په الله زموږ په دې علاقه کې ټول ینګ هلکان دي، پلار ورته اوچته خبره نه چې یېرېږي دی، په خدای مې د قسم چې یېرېږي دی. بس
لسو یولسو کالو ماشوم نه هېرېږي وایي که دله زه مستره یا سپېړه ورکړم ټیک را باندې ډب چلی یا الله بچی به یو په تا به ډب وچلی د خپلان دی کوي مګه تربیت ټیک ورکه نبی علیہ السلام فرمایي واضربوهم علیها بالصلاة وهم ابناء 10 سنین چې کله ته ماشوم ته د مونځ لاره وښیې وښیې د لسو کالو چې کله ته مونځ ته ماشوم راولي یو خو به هغې کې سستي ختمه شي پاکي به پکې راشي دا یاد ساتي تاسو ماشومانو که کپړې سخایي ګرځي شاته او مخې دواړو ته سخایي غټه لکانې دا میندې جامې وینځي لږ وګورئ د مکیاز و سرات په هغې باندې نو چې کله ته ماشوم مونځ طرف ته راولې ستا د 7 کالو ماشوم به پای د پاکۍ خیال وساتي بل اوسنه به هغه د الله سره یو ربط یو تعلق چالو شي د الله سره به یو تعلق چالو شي اوسنه دا چې څومره غټېږي داسې به تعلق پخېږي او بل د خدمت موقع ورته ورکوي ورته خدمت کوه د بچو له چې د خدمت حکم وکړه هغه بچي به دې ښه کېږي او بل بچو باندې نظر ساتي دا 11مه خبره درته کوم بچو باندې نظر ساتئ چا سره کینی چرته کینی موبایل دې ورکړی څه پې ګوري په یو بټنه باندې هر څه راځي تا بچی له موبایل ورکړه ستا بچي لوپرانو سره کیني تپوس نه کې سبا بچی ستا ګریوان ته لاس کوي ته بیا وایې چې ولې زما ګریوان ته دې ولې لاس کوي دا بچی خو تا دې حد ته را رسولی دی چې ستا ګریوان ته یې لاس اچولی دی بچو باندې نظر واچوئ ته د زوی نه څنګه یېرېږي چې دا بچی ستا چا سره ودرېږي دا تا وکتل دا نه مشر سړي سره دومره ګریوان سره ولاړ دی ته تله دا ویلی نه شې چې د سپي بچیا ته دې هلک سره څه کې دا ستا همزولی دی والله زه ګورم کله ناکله دا ویډیو مې خوټ کېږي چې زه یې د خپلان دې ومږمه غټ هلک دومره ګیرې دومره هلک به ورسره والي پرېتې به هم نه راغلی او پلار به هم پې تېرېږي هغه به هم پې تېرېږي دا هم پې تېرېږي و دا الله باندې دنه تپوس نه شي کولی ته داسې تربیت چې ورکوې ته دې اوسه نه یېرېږي سبا چې د ده ګیره میره راشي کلین شپ کوي نو بیا خو ته ښځه یې دا خاوند بچو ته دې موبایل ورکړی موبایل چیک کوئ یېرېږئ مه یو ورځ به دې په کور کې جنګ وشي موبایل کې ته څه ګورې تا موبایل کې څه راړولي دي ډېټه یې ګورئ ځان پې پوهوئ هغه چې پې دا غلط کارونه ګوري خدا ناخواسته او بیا سبا معاشرې کې یو غلط کارونه کړي دا به څه کړي نو دې دپاره دا د اولادو ادب دی چې کله تا اولاد ته ادب ورکړه بیا ته د ښې تمه کوه او بیا ته د هر څه تمه کوه الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي